جوان جوانانو تاسو نن د دې مغرب ګزار چې دی د هغې یلغار چې دی او د هغې تهذیب او سیولایزیشن چې دی هغې تاسو داسې دوکه کړي چې تاسو د خپل رب نه د خپل دین نه د خپل اسلام نه مکمل لرې کړي تاسو هغه قرآن چې زموږ د هدایت لپاره راغلی دی هغه قرآن ته تاسو څومره ټیم ورکړی دی او ستاسو د موبایل ستاسو د فیسبوکو ستاسو د ټیک ټاکو او ستاسو د مختلفو د سافټویر د هغې دپاره ستاسو څومره ټیم دی ستاسو څومره پیسې هغه ستاسو نه په ډیټا او په پیکیجز باندې لګي او ستاسو څومره پیسې د الله رب العزت په دین باندې لګي عزتمندو دا سوال دی او دا خبرې به موږ ته په هغه ټیم کې کله چې زموږ ځنکدن شروع شي والتفت الساق بالساق وجاءت سكرة الموت بالحق کله چې د ځنکدن سختي شروع شي او پنډۍ د پنډۍ سره میلاو شي او خلک اوازونه کوي چې څوک نشته دی ډاکټر راوغواړئ د انسان ځنکدن شروع شو څوک راوغواړئ چې دا دم کې د دې سخته ختمه شي عزتمندو په هغه ټیم کې به زموږ ساه ده هغه نوجوان چې هغه کله د شپې ویده کېږي او په خپل غوږ کې هېډفري اېښودي او هغه د ماخوستن لمونځونه کې د 2-3 بجو پورې هغه په پبجي ګیم کې په نورو آنلاین ګیمونو کې مصروف وي او هغې له په داسې حالت کې خوب راشي او د سهار بیا په 11 بجې راپاڅي عزتمندو دا نوجوان به په دغه ټیم کې څه کوي هغه ماماجي هغه په دغه ټیم کې څه کوي چې د هغې ټول عمر صرف او صرف د دنیا په راغونډولو کې تېر شوی دی هغه زموږ خور هغه زموږ مور هغه به څه کوي چې هغې خپل الله تعالی نه دی راضي کړی هغې ته خو به دا نه ویلی کېږي چې الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هغې ته به دا نه ویلی کېږي